انسان په ګناهونو کې اخته دی او دی وایي چې زه د ګناهونو نه څنګه بچ شمه، نو دی د روزو اهتمام هم کوي او د مانځه اهتمام دی کوي. د دې دوو اعمالو په برکت سره الله رب العزت دی زر تر زره د ګناه نه منع کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي و، حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. هغه به روزانه روزه نیوله، مسلسل به هغه روزې نیولې. هغه به په روزو کې چېرته قضایي نه کوله، بلکې روزانه هر ورځ به هغه روزې نیولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر شو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل روزانه روزې مه نیسه، هر ورځ روزې مه نیسه، بلکې نبی علیه السلام ورته وویل صم 3 ایام فی کل شهر، چې 3 ورځې روزې نیسه په هر میاشت کې. په هر میاشت کې 3 ورځې روزې نیسه، دا ستا لپاره پوره دي. نو مسلمان ته هم په دې کې درس دی، هر امتی ته په دې کې درس دی. که یو سړی وایي چې یاره زه د ګل او د زیارت په ورځ روژه نشم نیوی، نو کم از کم مسلمان له پکار داره چې دی د روزو اهتمام، د 3 ورځو روزو اهتمام هم کوي.